پنځمه سپاره 9 نمبر رکوع سورہ نساء 12 نمبر رکوع. پنځمه سپاره 9 نمبر رکوع سورہ نساء 12 نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. وما لکم فی المنافقین فئتین، پس تاسو باندې څه چلو شو چې منافقو په باره کې دوه فریق شوي. والله ارکسهم بما کسبوا، الله به دوی جهنم کې الټه کې په سبب د دوی د عملونو. اتریدون، آیا تاسو اراده لرئ ان تهدوا چې تاسو دوی په لار کې من اضل الله څوک چې الله گمراه کوي، ومن یضلل الله څوک چې الله گمراه کی، ولن تجد له سبیلا هرگز به دوی لره تاسو لار نه کوي پیدا. ودوا لو تکفرون، دوی خدا غواړي چې تاسو کفر وکړئ کما کفروا څنګه چې دوی کفر کړی. فتکونون سواء، بیا به تاسو شی برابر. فلا تتخذوا، پس تاسو مگر ځای منهم له دوی نه اولیاء دوستان، حتی یهاجروا فی سبیل الله تر دې پورې چې دوی الله په لار کې کور پرېږدي. فإن تولوا، پس که دوی مخ وګرځوي، فخذوهم، پس دوی نیسئ. وقتلوهم، مړ کوئ، حیث چېرته وجدتموهم چې دوی تاسو پیدا کړئ. ولا تتخذوا منهم ولیا، تاسو مه ګرځوئ له دوی نه دوست. ولا نصیرا، او نه مددګری. الا الذین، مگر هغه خلک یصلون الی قوم بینکم وبینهم میثاق، مگر هغه خلک چې یو داسې قوم سره علاقه لري چې تاسو له هغوی سره معاهده وي. او جاءوکم، یا تاسو خواته راشي، حسرت صدورهم، دوی زړونه ستړي شوي، ان یقاتلوکم، هغه دا چې دوی جنګ وکړي ستاسو سره. او یقاتلو قومهم، یا خپل قوم سره جنګ وکړي. ولو شاء الله، که چېرته الله خوښه وی، لسلطهم علیکم، ضرور به تاسو د دوی په کابو کې ورکړي وی. فلقاتلوکم، بیا به هغه تاسو سره ضرور جنګ کولو. فإن اعتزلوکم، پس هر کله چې دوی کناره کشول. ولم یقاتلوکم، او تاسو سره جنګ نه کوي. والقوا الیکم السلام، او تاسو ته صلح پیغام راولېږو. وما جعل الله لکم علیهم سبیلا، بیا الله تاسو د پاره په دوی باندې هم څه لار د جهاد نه ده ګرځولې. ستجدون آخرین، اوس نور داسې دي تاسو به یې ګورئ، یریدون، دوی اراده لري، ان یامنوکم، هغه دا چې تاسو نه هم په امان کې وي. ویامنو قومهم، او خپل قوم نه هم په امان کې وي. کلما، هر کله ردو الی الفتنه، چې دوی ته بلنه وکړي د فساد، ارکسو فیها، دوی په دې کې ور وغورځېږي. فإن لم یعتزلوکم، که چېرته دا خلک تاسو نه کناره کشي اختیار نه کړي. ویلقوا الیکم السلام، او تاسو طرف ته د صلح د پاره سټ کېنږدي. ویکفوا ایدیهم، او جنګ نه خپل لاسونه ونه نیسي. فخذوهم، پس تاسو دوی نیسئ. واقتلوهم، او قتل کوئ، حیث ثقفتموهم، چېرته چې تاسو دوی پیدا کړئ. واولئک جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، دکه هغه خلک دي چې الله تاسو ته په دوی باندې صریح اختیار درکړی دی.